یو کلی نه به مور لاړه شي بل کلی کې به هلته مور ته وایي ستا بچی راغلی او باران ورېده زمونږ په وره کې ولاړو چې وظیفه راوړی الله مبخ هغه مور د هغې پورې جاړي چې څو پورې دا بچی کور ته لیدلی ما نه بچی تپوس کې وي پلار د جنت دروازه ده زوام د جنت نه ده اوسط ابواب الجنه د جنت د مینځ دروازه چې د هغه پلار دی یو حقانی صاحب ته مخامخ ولاړ دی او بیا د خپل بچی عالم شو ته ولاړ دی په زړه دې څه دي او چې موږ دلته رادننه شو هغه زړې لمحې موږ ته رایادې شوې هغه سبقونه هغه تکرارونه هغه ګپ شپ دا عالم چې د خپلې مور مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یو ځلې بیا چې د دستاربندو په دې موسم کې د جامع حقانیې نه مې شروع کړې ده او مستقل په دې دستاربندو کې مدارسو ته لاړم یو ځلې بیا د جامع امام ابو یوسف په هغې ځای ولاړم په کوم ځای کې چې موږ ډېر ښه پروګرامونه کړلي خو نن به تاسو ته د دې مدرسې هغه ریزلټ ښیو انشاءالله څلوېښت طلباو دستاربندي شوې ده د ټول ناول خو جي تاسو له مبارکباد جزاکم الله جی الله هم خوشحاله کړه قدرمن شي نن راته جي دا ووایه که نه چې به حیثیت استاد ستاسو څه کیفیت دی چې څلوېښت کسان ستاسو د مدرسې نه علما فارغېږي ځي او د دین اسلام به مخکې خدمت کوي الحمدلله شبیر بنیري صاحب نن زمونږ د خوشحالۍ انتها ده سړي یو باغ لګولی او هغې له ټیم په ټیم اوبه ورکوي یو داسې ورځ راشي چې هغه باغ هغه مالیار چې دی هغه د باغ میوه ویني یقین وکړه چې زه بېګا دا فضلا راللو دا څلوېښت فضلا دي دا هغه طلبا دي چې دې مونږ سره اوله درجه او د علم آغاز کړی او مونږ ورله د اولې درجې بنیاد یې بېګا دې ډوډۍ خوړله یو طالب علم ما ته روټۍ نه خوري مې زه چې نن تاسو اینمه زه موړ یم نن زما روټۍ ته ضرورت نشته چې دا خپل شاګردانه دا فضله اینمه خپل ځان ته سوچ کوم و مونږ کې دومره صلاحیت چریم نشته چې دې فضلاو ته ګورم الحمدلله زمونږ فضلا داسې نفسي فضلا هم نه دي ډېر ښکلي مضبوط علما دي الحمدلله نن ډېر زیات خوشحاله یم ډېر زیات مخ ته خوشحالي ښکاري جزاکم الله الله هم خوشحاله کړي یو تپوس کوم چې ضروري دی دوی ته تاسو اوس پیلېږئ که نه په معاشره کې به کار کي تاسو به تاسې د خپل طرفه څه ډېر اهم ټاسک ورکوئ چې په دې به کار خامخا کوئ زه چې دې ته لنډې یو دوه خبرې صرف کوم د پښتو یو متل دی خلک وایي غټ شه خو زمانه نه داسې متل مشهور دی پلار بچي ته وایي غټ شه خو زمانه نه زه دوی ته صرف دا وایم چې غټ شئ خو د مور او پلاره نه او د استاز نه استاز به نه بای پاس کوئ مور او پلار به نه بای پاس کوئ چې د مور او پلار په چرې نه بای پاس کوئ کو ته هر څومره لوی عالم شوي دا عالم دی د بخاري شریف وي د نبوت علوم سینه کې محفوظ کړل خو دا عالم چې د خپلې مور مخ ته د رحمت په نظر وګوري الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي سره د علم نه دې ته هم ډېر خیال کوئ بل تاسو بخاري شریف وي تاسو امام بخاری رحمت الله علیه تاسو په واسطو سره استاد نو تاسو د امام بخاری رحمت الله علیه مشن رواله هغه په دې دنیا کې عام کوي امام بخاری رحمت الله علیه نه چاته پوسو کو وېسو شاګردان دی دنیا لور کړل امام بخاری رحمت الله علیه ورته وی چې براه راست می ورته بخاری شریف ویلې دی نو دا غي تعداد 90,000 دی لزر کم 1,00,000 شاګردانو ته امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف ویلو وم دقه بخاری والی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي او دا په دې ټوند دنیا کې خواره کوي او یو خبره ورته دا کومه کور ته پلار راشي بچو ته وی بچو زه ستاسو یم زما ژوند ستاسو دی بیبي ته وی مور او پلار ته وی زما ژوند ستاسو دی زه د خپلو شاګردانو ته وایم چې ستاسو ژوند یوازې د مور او پلار یوازې د بچو نه دی یوازې د بیبي نه دی ستاسو ژوند د ټول امت مسلمه دی بس موږ ټول ژوند دې ته وقف کړی دی څه به وایې په دې موقع تاسو بسم الله الرحمن الرحیم اوس ډېر زیاتې خوشحاله یو چې د خوشحالۍ دا موقع په موږ باندې راغلې ده او استادانو هغه دست شفقت زموږ په سر باندې کېښودو او د امت لپاره زموږ چې کوم دی نو د هغې تشکیل وکړو چې تاسو د امت هغه اصلاح کوئ ډېر خوشحاله یو الحمدلله ثم الحمدلله نن انتهایی خوشحاله یو ډیر زیات خوشحاله یو چې الحمدلله زموږ اساتذه کرامو مونږ ټول هغه چې کوم دی راجمع کړو
او زمونږ په سرونو باندې دست شفقت کېښودو او دغه رنګې مونږ ټول چې کوم دی د خپل د امت د اصلاح لپاره چې کوم دی په یو ناره او په یو چغه او په یو اواز را یو ځای کړو نو الحمدلله ډېره د خوشحالۍ موقع ده. مونږ ټول ډېر زیات خوشحاله یو، زمونږ والدین هم خوشحاله دي او مونږ د خپلو استادانو دپاره فخر جوړ یو او الحمدلله مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. مننه. نن زمونږ د ستارې فضیلت وشو، زمونږ د اساتذو مونږ د شفقت لاس کېښودو. نن د خوشحالۍ داسې انتها زمونږ سره نشته او موږ د خپلو استادانو ډېر زیاته شکریه ادا کوو. یقینا ډېر زیات د خوشحالۍ لمحات دي. بېګا راغلي یو، یقینا ملګرو له خوب نه ورته دا مدرسه زموږ زړه مدرسه اول دغې پکې تعمیر داسې نه و شوی، تعمیر پکې لږ و، په هغه وخت کې پکې مونږ وو او چې مونږ دلته رادننه شو نو هغه زړې لمحې مونږ ته رایادې شوې، هغه سبقونه، هغه تکرارونه، هغه ګپ شپ. نو انشاءالله استادانو موږ په سره باندې دست شفقت یې ښې دی او انشاءالله مونږ په پوره عزم یو چې انشاءالله مونږ د دې امیدونه پوره کړو انشاءالله. یو حقاني صاحب د مخامخ ولاړ دی او بیا د خپل بچی عالم شو دته ولاړ دی، په زړه دې څه دي؟ بس دا مې ارمان و چې دا بچی زما له خیره سره عالم شي او ډېر زیات خوشحاله شو. بس زموږ په ژوندانه له خیره سره دی خدای پاک کامیاب کړي او الله ورته استقامت نصیب کړي. مبارک شه. الله دې وبخښي. څه به وایې؟ مونږ خو دا وایو چې زمونږ استاد هم ولاړ دی او والد صاحب هم ولاړ دی چې دوی د ګورو دي رده شپه په ځان روڼ کړي وو، زمونږ دپاره مزدورۍ کوړې ګټې ټکولې. اوس مونږ له هم په کار دی چې کوم استادانو محنت کړلی مونږ سره او زمونږ د والدینو مونږ سره محنت کړی دی، مونږ له په کار دا دی چې اوس چې کوم علم کړی دا د نورو خلکو ته ورسو، د دې دپاره ثواب ذریعه جوړه شي.